تاسو په ذهن کې بوي په دې په خبر کې په اطراف کې یو سړی راپورته شو د منیر شاکر په نوم هغه د تراویح د انکار نه شروع کړی و نن هغه بد وخت د رسول الله د حدیثو د رسالت په انکار باندې وراړ زمونږ استادو د دین ټوله ذخیره د امت په نظر کې مشکوک ګرځي هغه حدیث نه مني هغه وی دا حدیث مجوس لیکلی دی نعوذ بالله هغه وی دا قرآن نبی علیہ السلام په خپل لیکلی دی امت ته ورکړی دی لیکن احادیث د نبی علیہ السلام نه 200 کال وروسته لیکل شوی دي دا مجوس لیکلی دي دا احادیث قابل اعتبار نه دي په باندې اعتبار نشي عجیب خبره ده قرآن مون پوری محفوظ راغی احادیثو کی گڑبڑ وشو بابا سوال لا دی کوم خلکو چې زمون پوری حدیث را رسولې دي اک خلکو زمون پوری قرآن امر رسولې هغه ویل علماء کدا وی را رسولې شوی احادیث قابل اعتبار نه وي به ودا وی را رسولې شوی قرآن څنګه قابل اعتبار شي کا وی احادیثو کی گڑبڑ کړې وي بیا تاسو سره ګارانټي ده چې په قرآن کې به گڑبڑ نه وي کړې بیا کدا وی را رسولې شوی احادیث قابل اعتبار نه وي بیا دا وی را رسولې شوی قرآن څنګه قابل اعتبار شي وای نو کنا تو قرآن د حفاظت ذمہ خو الله استغا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ما ورته دا آیات درته چاره وړه دی آیات تا ته جبرئیل وړه نوذ بالله نا آیات دا د نبی علیہ السلام نه بل راس ورېدل دی نا دا خو اقول ما ممتر رسول دي چې احادیث رسول دي کوي احادیث د ځان نه جوړ کړي نوذ بالله به تاسو سره ګارانټي کې دي چې دا آیات د ځان نه جوړ کړي او دا یاد وساتئ مسلمانانو د انکار حدیث فتنه په عروج د حدیث سره دشمنی شروع ده یاد وساتئ څنګه حدیثو دشمن د قرآن دشمن کافر دی د سره حدیث دشمن کافر دی څنګه د قرآن د انکار کوونکي مسلمان نشي کېدلی د سره حدیث د منکر مسلمان نشي کېدلی بلکې زره دینه بڑکر وایا وا سوچیا حدیث نه بری دا قرآن نه بری سوچیا حدیث نه بری دا پوره ژوند او زندگی په قرآن باندې عمل نشي کولای سوچیا حدیث نه بری دا په قرآن باندې عمل وای دا په قرآن باندې عمل زما خبره شاید تاسو وزین ګران شي زه تاسو نه تاسو تاسو مونږ کوي وای کله چې مونږ کوي تاسو د ورځې څو ټیمه مونږ کوي 15 ټیمه دا قرآن تاسو چت کوي پرې کې مونږ حکم سره اقیم الصلات مونږ قائم کوي لیکن د 15 منظور ذکر د کې نشته لري پدې کې دا مونږ اوقاتو تفصیل نشته لري د مونږ رکعاتونه نشته لري د مونږ شکل صورت طریقه نشته لري د اذان اقامت نشته لري دا قرآن د احادیثو کې ذکر دي دا قرآن چتګا پدې کې د حج حکم سره د زکات حکم سره د روزي حکم سره د سود حرمت سره تفصيلات قرآن کې نشته لري دا تفصيلات احادیثو کې دي او چې یو سره احادیث نه وري اخو زمونږ استاد دین بنیادو مستلو وسه دیو جنا دغه سره د زمونږ استاد د دین په مسلمات او متواترات باندې حمله وکړه